نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 267 رکو نمبر 37 خلاصہ د رکو پس داغین لفظی ترجمہ پدی رکو کی ترغیب د انفاق یعنی د مال لګولو خرچ کولو په لار د الله کې او اصلاح د هغه کسانو چې بیکار شیزونه د الله په لار کې ورکي شرایط دی د پارا د قبولیت د صدقی تخویب دی په تابعدارۍ د شیطان باندې فضیلت د علم دی د پټي او ښکارا صدقی حکم مصارف د صدقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو انفقوا لګوي من طیبات د پاک یعنی حلال او خ ما هغنا کسبتم چې ګټلې دي تاسو یعنی په مشقت تکلیف مهنت سره نصاب ته ورسینو زکات دی که نصاب ته نوی رسیدل نفلی صدقه ومما او دهغنا اخرجنا چې منګ را وستلی دي لکم ستاسو د پاره من الارض د زمکنا چې غنم جوار اوریجی وغیرہ کله پدی کی لسم حسوی او کله پدی کی شلم حسوی ولا تیمموا الخبیث قصد او اراده مکوی دردی مال منه تنفقون دهغنا چې خرچ کړی تاسو ولستم او نی تاسو بآخذیه اخستن کی هغلرا الا مگر ان تغمدو فی چه پٹی کئی استرگی پا بارد حقی کی وعلمو پوہ شئی خبردارے دے تنبیح دا ان اللہ یقینا اللہ غنیون بے پروا او بے حاجت دے او کم مال چه تاسو لگوئی دا اللہ دا رضا دا پارا اغی کے فیدا ستاسو دا حمید او ستایل شوی دے دا شیطان بل حمله بیانی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یروی تاسو لرا د غریبینا کله چې تاسو د الله په لار کې لګوي ويأمرکم او حکم کوي تاسو ته وسوسه اچوي تاسو ته بالفحشاء په بخل سره په شومتیا سره په بے حیايي سره یعنی کله چې تاسو د الله د لارو نه علاوه په نورو زینو کې لګوي بیا وي تکنشه او کله چې د الله د پاره ورکوي نو خیال کوه غریب بشي فقیر بشي محتاج بشي والله يعدكم الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتا د بخشش د بخنی منه د خپل طرفنا وفضلا او د فضل په دغه خرچ کولو باندې به الله تاسو ته برکتونه درکي په دنیا کې او پس د مرګ نه جنت والله واسع علیم الله فراختیار واستون کې په هده نو چې کوم وعده الله کړی دا پاغي یقین وکي او کوم وعده چې در سره شیطان کړی دا د هغه نزان وساتي یؤتی الحکمت ورکوي په د دین مې یشا چالر چې خوخشي مختلف اقوال لی مفسرین مختلف اقوال ذکر کړي راجح قول داده د دین مراد په د دین یؤتی الحکمت ورکوي حکمت په د دین من یشاء چالر چی خوخشی ومن یؤت الحکمت او چاته چی ورکلی شی پوها د دین فقد اوتی یقینا ورکلی شوا اغت خیرا کثیرا خیر دیر وما يذكر او نصیحت ناسلوی الا اولو الالباب مگر خاوندان د خالص عقلنو ولو وما انفقتم او هغا چې لګوي تاسو من نفقه د څخرچینا او نذرتم یا منخت کوي تاسو من نذر د سمنختنا فإن الله یقینا الله يعلمه وهيږي په هغه وما للظالمين من انصار او نشته د ظالمانو د پارا سوک مددگار مسله د نظر منختا دیته ویل کیږي چې یو سړی وای زما کار وشي زب نوافل کوم یا بس صدقه ورکوم نو دلته دا شرط کوي عبادت
کغه مالی وی که بدنی وی په پوره کېدو د حاجت باندې. نو اول خو نظر او منخت نه دی کول پکار، که بیا هم څوک کوي نو څنګه چې عبادت د الله نه علاوه د چا د پاره جایز نه دی، دغه شان منخت هم عبادت دی او د الله نه علاوه د چا په نوم باندې د چا د پاره منخت کول دا جایز نه ده. ان تبدوا الصدقات کچری ښکار کوي تاسو صدقې لرا فنعما هی پس خدي هي د ښکار کول، و ان تخفوها او کچری پټوي دغی لرا و تؤتوها او په پټ ور کوي دغی لرا الفقراء فقرانو تا فهو خير لكم ندا غردا استاسو د پارا ويكفر او لری کوي عنكم استاسنا من سيئاتكم گناهنا استاسو والله بما تعملون الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبير خبردار دی. نو په پټه صدقه او ښکارا صدقه ورکولو کې هر یو کې حکمتونه دي، مصلحتونه دي، فیدې دي، خو کچرتا ترغیب مقصود وي چې نور خلق صدقې ورکي، نور خلق زکاتونه ورکي، نو بیا په ښکارا ورکول پکار دي. خو کچرتا د ریا خطر وي او ترغیب مقصود نه وي نو بیا پټه باندې صدقه ورکول دا پکار ده. لیس علیک هداهم نشته دې ستا په ذمه باندې هداهم سمول د دوی هدایت د دوی، ولكن الله لیکن الله یهدی هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي. ستا په ذمه باندې تبلیغ دی، هدایت اختیار ده د الله سره دی. وما تنفقوا او هغه چې لګوي تاسو من خیر د سمالنا فلانفسکم پس دا فیدی ستاسو د پاره ده. وما تنفقون نلګوي تاسو دغه مالونو لرا الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د حاصلولو د رضا د الله. وما تنفقوا او هغه چې لګوي تاسو من خیر د سمالنا یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته بدلی د هغه مال، اجرونه ثوابونه عوضونه. وانتم لا تظلمون او پتاسو به ظلم نشی کېده چې مال ورکي تاسو ته اجر نه میلاويږي یا اجر او ثواب کم میلاوي. تاسو د صدقو د ټولو نه زیات مستحق څوک دي؟ للفقراء صدقې دي د پاره د فقیرانو، الذين هغا کسانو احصروا جبن کړی دي فی سبیل الله فلا راد الله کی لا یستطيعون طاقت نلری ضربا د سفر کولو فی الارض فزمک کی یحسبهم الجاهل خیال کوي ګمان کوي په دوی باندې نا خبره کسان اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجه د سوال نکولونا تعرفهم پیجنی بتاسو دوی لرا بسیماهم پنخو د دوی باندې لا يسألون الناس سوال نکوي دوی د خلقنا الحافا پواز خلو بی حاجتا بی ضرورتا وما تنفقوا او هغا چې لګوي تاسو من خیر د سمالنا فإن الله پس یقینا الله به فغبان علیم په ده. دین مراد سوق دي طلبا دي، دین مراد سوق دي مجاهدین، یعنی د الله په دین کې مصروف دي، نشر و اشاعت، حفاظت، زدکول، نور ته خودلو کې دومره مصروف دي چې دنیا حاصلولو د پاره، تجارت کولو د پاره، سفر کولو د پاره اغوی سره وخت نشته دی. نو داسې کسان ستاسو د صدقو د ټول نه زیات مستحق دي او په دې باندې ډبل اجر او ثواب میلوي.